د زرتشتیانو مقدس کتابونه چې دي نو څنګه چې ما مخکې ویلو هغه کې دساتیر او اوستا دا دوه کتابونه چې دي هغه مقدس دي. دساتیر چې دي هغه په دوه حصو کې بیا تقسیم شوی دی. یو ته خرد دساتیر وي یعنی وړوکی دساتیر او بل ته کلا بڑا دساتیر. اوس نیمه په چې منګه نو شعرا کلا ولې وایو او منګه اٹک سره دا کم دغه چې راځي خرد اٹک خرد ټکی منګ ولې استعمالو او کلا منګ ولې استعمالو خو کلا او یا قلا منګ ولې استعمالو ځکه چې دا کاپ او ګاپ او جیم او دا اصطلاحګان چې دي دا توري چې دي حروف تهجین دا ځای په ځای او علاقه په علاقه بدلیږي. نو خدا خرد وړوکی دساتیر چې نو دا خرد خ ر دال او د پاسه په پیش وي او زمونږ هغه خرد زیاتره چې دی نو مونږه په خ او واو سره لیکو یا خوردنی موادم کوړته وایو نو هغه مونږ واو سره لیکو. خدا څنګه چې موږ خیرت لیکو دغه شانتي دا خرد لیکل کېږي د پیش توجنه. نو دا ورکوټي وړوکی د ساتیرو ورکوټي کتابو او کلا چې دا بغټ د ساتیرو اوسته چې دا اغم مخکې چې دینو په دوی شو کې اغم چې دینو تقسیم شوی دا واغې ته دغه نوم ورکړی شوی دی خرد اوسته یعنی وړوکی اوسته او کلا اوسته یعنی غټه اوسته. دیتا زند یا ماها زند هم ویل کېږي. زند د کوم چې موږ ته زندگی وایو زی نون او دال زند یا زندگی نو دغه ته زندم وي او ماها زند کوم چې موږ ماها نوم یو ټکی لیکو نه خو موږ ماها لیکو او که کوم موږ په هندي یا په اردو کې ماها لیکو نه موږ غمیم هي سره لیکو نو ماها والا نه ماها والا کم ټکی چې دینو هغه ماها زند یعنی دې ته زند او ماها زند هم وي. دا مذهبي صحیفې د دې په دوا جبو کې لیکل شوی دي. یوې جبه ته پهلوي جبه وي او دا پهلوي جبه کې چې کوم دستاویزات لیکل شوی دي کوم مذهبي د دې خبرې چې لیکل شوی دي نو هغه مذهبي د دې هغه خبرې چې دي د پهلوي جبه چې دا هغه د موجوده فارسی جبه چې دا نو هغه دغه سره چې دي نو مشابهت لري. یعنی دا موجوده فارسی چې کوم قدیم پهلوي شکل نو هغه اندازو د هغه دور په هغه پهلوي انداز کې په هغه جبه کې لیکل شوی دي. تاسو ورته زړه فارسی ویل شي چې هغه همدا څنګه چې جبه څنګه موږ زړه پښتو د موږ اوس نوې پښتو ده نو همدغه مر فرق دی. خو یو دویمه جبه هم چې دی نو د دې صحیفو دپاره او د دې مذهبي ادب دپاره استعمال شوی ده او هغې ته جندي وي. جندي یعنی دا درو ټکو والا جیم جی چې ورته موږ وایو جی درې ټکي چې پی وي جی لکه ګیره چې موږ وایو جیره نو دا د جندي والا جیم نه دی جی ده. نو دویمه جبه جلدي ده. په دې دوا جبو باندې دا چې دینو ملاویږي دا موجود دي. خاطر د دې سره یو درېمه جبه کې هم دا لیکل موجود دي. خو یو ډېر زبردست او عجیب خبره ده چې تر اوسه پورې د دنیا د جبو ماهرینو چې دي نو دغه جبه باندې هغه پوي نشو. نو یو درېمه جبه دا چې هم لیکل شوی ده چې په هغه جبه باندې سو پويږي نه. نو بنیادی تور دا مذهبي د دې د صحیفې یا د دې مذهبي دستورونه یا عقیده یا مذهبي ادبیات چې دي نو دا موږ سره په درو جبو دي. دوه جبې چې دي نو هغه چې دي نو هغه ریډ کیږي هغه ویل کیږي هغه عام فهم جبې دي او دا یو جبه چې ده نو دا د دې دور د ماهرینو لپاره هم چې دي نو ناشنا جبه ده. خو دا سره چې زرتشتي هغه د ساتیر چې دی هغه مستند غړل کیږي
چې کم ظاهره ده چې کم چې دی نو هغه باندې خلک پوهیږي نو هغې ته به مستند وي خو په زرتشتو کې بیا په خپله باندې هم چې دی نو اوستا چې ده هغې ته زیات چې دی نو مستند هغه ګڼل کېږي لکه دلته هم د تحریف هغه یوه خبره راځي څنګه چې موږ په بایبل او یا په تورات زبور او په انجیل او په دغه بابل کې چې کومه زموږ خبره د تحریف راځي نه هغه دلته هم راځي نو دلته بیا اوسته چې ده نو هغه اکثریت خلک چې دی هغه زیات چې دی نو مستند ګڼي بیا ژوند او اوستا چې ده هغه په درو حصو مزید چې مخکې تقسیم شي د جن او اوستا بیا مخکې په درې حصو نور تقسیم شوی ده زرتشتیان بنیادی طور شمالي او کوم مشرقي ایران کې چې نو دا بنیادی طور امن پسنده خلک جنگیالي بالکل نو متوکل او هم هغه متوکل یا هغه توکل کول والا چې کوم په اسلام کې موږ د توکل یا د متوکل چې کوم اوصاف بیانو نو دا بنیادی طور متوکل او امن پسند خلکو د دې چې کوم دشمنان یا په هغه وخت کې یا هغه خانه بدوشو چې کوم خانه بدوش خلکو نو دی هغې سره یا کوشانیان خلکو نو دی هغې سره په دشمنو باندې وو په تربګنو باندې وو او دا د دغې خانه بدوش خلکو نه بالکل چې دی نو په خوی بوی او خصلت کې مختلف خلکو لکه د هندوانو شانتي یا د هندومت یا د هندویزم په شانتي زرتشتیان چې دي نو دا فطرت پرست خلکو او فطرت پرستو امن پسندو او دا وحدانیت نه کثرت تراغلو مختلف دیوتاګان چې دي منل به او زیاتر چې دي نو اسونه به ساتلو د اسونو په شا باندې دی چې دي نو خپل چې دي نو جون تیر کړی دی زرتشتو په معاشره کې د ټولو نه منفرد او مختلف خبره دا و چې د زرتشتو په معاشرت کې د ټولو نه اعلی قدر چې هغه انصاف و جسټس سیستم یا نظام یا انصاف یعنی انصاف چې دی هغه د دې خاصه و یعنی د زرتشتو په معاشرت کې چې کوم هغه وخت دغه قوانین او د هغه قانونونو مخ ته هر څوک برابر او کاغه به باچاو کاغه به فقیر انصاف چې دی هغه انصاف او انصاف به بغیر د مخ مروت نه کېده څنګه چې د انګريزانو باره کې خبره کیږي چې دغه یو مشر ته په جنگیزم کې وی چیرې مخالف را روان دي ملکونه په ملکونه له تبعید دي نو هغه ورته دغه وی چې عدالتونو نظام او انصاف خو قائم دي نو چې دا قائم دي نو هیڅ خبره نه وطن په بیا جوړ شي انصاف په اسلام کې هم ډیر زیات زور دی او تاسو د دې نه خبره او په مواظبه معاشره کې خدا د انصاف خصوصیت چې دی نو دا د زرتشتو پاتې دي دویم دا چې د انصاف سره سره پاکبازي چې دا یا موږ چې څه ته صالح وایو پاکباز او صالح خلک چې دي نو دا به هغې کې ډېر عزتمندو د دې زرتشتو معاشره په مجموعي طور د پاکبازو خلکو معاشره وا او د انصاف پسندو خلکو معاشره وا او پاکباز ټکی د پاره د اغي یو خپل تور یو خپل اصطلاح وا آشا به ورته وي نو آشا چې دی د پاکبازو د پاره استعمالي ده یعنی زرتشت پاکباز خلکو انصاف پسند خلکو او د دې په مقابله کې چې کم خانه بدوش د دې دشمن قبيله وي نو اغي چې دی زرتشت به اغي ته دروغجن وي او دوکباز به وي یاد ساته دروغجن به ورته وي او دوکباز به ورته وي په زرتشت په مذهب کې د ټولو نه زیات زور چې دی نه هغه په سماجی اخلاقیات دی او د اغي ډیر زیات تعلیمات چې دي هغه په دروغ باندې دي نه د دروغ په سرزنش باندې چې دروغ بنوای په د دروغ ویلو ممانعت دي څنګه چې اسلام کې دروغ ګناه ده نو دا په زرتشتو کې دروغ چې دی نو ډېر لوی ګناه او دروغ ته به اغي دروج وي اوس دا دروج تاسو
د ایران د جبو په دې علم باندې چې کوم خلک پوهیږي نو لام او ری یا مختلف حروف تهجی چې دا په مختلف معاشرو کې بدلیږي چرته ری په لام بدل شي او لام په ری او دا شانتي مختلف نو دا کوم دروج چې دی نو دا اصلي کې د پښتو هغه ټکی دروغ دی دروج دروغ او په ایران کې سموده مخ کې د لرغونی آثارو محکمې چې دي نو کتبې او تختې چې دي د کندراتو نه برآمد کړي دي چې په غیر زرتشت د تعلیمات دي او هغه تعلیمات چې دي نه هغه په زړه قدیم پښتو ژبه کې لیکل شوی دي هغه کې دا درج لفظ په هغه کې هم چې دي نو درج دي نو یو با هغه چې دي نو لکه دوکا امن پسندو انصاف پسندو پاک باز خلکو بغیر دوکه والا خالص مخلص رښتونی خلکو دوکباز نو ایماندارو او د دروغو سخت مخالفو دا دغه د تعلیماتو ایساو او هیبت خپل خانه بدوش سره براغي لګیدا هم په دینو د دښمنۍ به چې تاسو من پسند نه جنگ جګړه کوي تاسو دروغ وایي تاسو دوکا کوي او دا اخلاقیات په حواله یو بل خبرم ماته راي دي چې لاړی تو کلم چې دی نو دا په یعنی ست چې موږ پبلک مقامات وایو سړکونه یا لارې یا غزه چې چرته پبلک مقامات دي نلته په لاړو تو کول باندې چې دی نو دا په پابندي و دا یو جرم تصور کېده دوی خبره ډیره زیاته اهمه ده چې په دې زرتشت په مذهبي تعلیماتو کې سارو سرین زناور سره د صله رحمه او د مینې او د خصولک ډیر زیات چې دی نو هغه زور ده د هغه سیاسي وجه چې ده سیاسي وجه چې ده چې کومه مخ کې وی چې دا زناور به هغه د مختلف مشقتونو لپاره استعمالول او دا په پیداواري ذریعہ د پیداوار حاصلولو کې مرکزی کردارونو د دې د تحفظ لپاره قوانين چې کوم جوړو پاغه زور ورکړو هغه زناور سره صله رحمی او خصوص او بیا تاسو راشه وګوره نو په اسلام کې تاسو تعلیمات وګوره نو حیران بشه چې برابر چې دی په اسلام کې ډیر زیات زور چې دی نو زناور سره په خصوص او داغي په حقوق چې دی نو هغه دی هم داغه وجوه چې کوم د دې زرتشتانو دیو تاوا تاسو ورته په اسانه ژبه متر وایي میم ته خ رام الف سره متخره یا متر یعنی اوس دا څنګه زموږ په خور سره خوا کې کلمه متر دی او متر چې څنګه لیکل کیږي نو همدغه لفظ دی د غي د دیو ته متر لیکل کیږي نو اوس دغه من عام پښتانه خو ورته متر وایو متخره نه وایو خو لیکل په بورډ کو متخره ده په کاغذ کې نو دغه متر یا متخره چې څومره مرته وایي نو دا د دې دیوتاوا چې دی ورته قرباني ورکوله او بیا دی په د نور زناورو په مقابله کې په د وی په قرباني باندې پابندي لګول وځکه چې د نور زناورو حقوق خودي برابر ساتلو خو د وی حق لدی یو زر درجه نورم چې تاکید کړو هغه څه دا و چې وی چې د خو برای راست دی د زمیداري چې دی نو د ملا تیرو نو دا وی قرباني چې وا هغه حرام و او دغه شانتي د عبادتو کې د غیچ کوم منځو نو هغه کې هم چې دینو په نشه کې بدنه شو کوله مونږ د هغه چې دی هغه هم دغه پنځه وخت مونږ کم چې زمنګ د زرا اعظم د هغه ذکر تاسو سره کوم